د عبدالقادر جیلانی رحمه الله یو واقعه د بیانون د وړوکوالي دی چې کله وړوکی نو مور د علم زده کولو دپاره یو تجارتي قافلې سره ملګري کومه چې بغداد ته روانه وه د مور مقصد یې دا و چې هلته بغداد کې دیني علم زده کړي قافله ډېر په اطمینان باندې روانه وه په لاره کې ډاکوانو پې حمله وکړه او ټول سامان یې ترېنه واغوست کله چې غلو خپل کار ختم کړ نو یو غل د دې ماشوم نه پوښتنه وکړه تپوس یې ترې وکړه تا سره څه شته ده ورته ووي آو ما سره 40 دیناره دي دینار دا د سرو زرو دي نو ما سره 40 دیناره دي دا ډېر پیسې وي هغه دا ګمان وکړي چې ګینې دا ماشوم ما سره چې ټوکې کوي خندا راپسې کوي نو لاړه ترې بیا بل غل راغی او د ده نه تپوس وکړه چې تا سره څه شته ده ورته وایي آو 40 دیناره دي را سره نو د دې غل په دې ماشوم باندې یقین رانغی چې ګینې دا غریب ماشوم د سره 40 دیناره څه کوي او ماشوم د ماشوم له 40 دیناره ورکړي او که ورسره وي نو بیا ولې ماته صحیح حال وویلې چې او ما سره شته نو دا ماشوم خپل سردار او خپل چې کوم د غلو مشر و هغه لی بوتلی نو د غلو چې کوم سردار و د دې ماشوم نه تپوس وکړو چې ماشومه تا سره رښتیا 40 دیناره دي ده ورته وي آو هغه ورته ډېر په حیرانتیا سره کتل ورته وی کوم ځای کې دي خو دي 40 دیناره کوم ځای کې خو موږ خو ولټولې تا سره خو نور څه نشته ده ورته وویل دې ماشوم وي زما د ملا سره یو تیرې تړلې ده په هغې کې زما د ملا سره تیرې تړلې شوې ده او هغې کې پراتې دي د غلو سردار چې هغه تیلې راواغېسته کوله ویې کړه نو واقعي په هغې کې 40 دیناره وو د غلو چې دا کوم سردار و د حیرانتیا سره دې ماشوم ته کتل او ورته ووي ماشومه ته چېرته ځې دې ماشوم ورته ووي چې زه خو د دین زده کولو دپاره بغداد ته روان یم دین زده کوم علم زده کوم عالم جوړېدل غواړم نو بغداد ته ځم هلته کې علم حاصلوم سردار ته یې تپوس وکړو هلته ستا څوک پېژنګلو شته ده ورته ویلي هلته زما هېڅوک هم پېژنګلو نشته ما ته مور دا 40 دینار دې دپاره راکړي چې هلته په اطمینان سره علم حاصل کړي او چاته محتاج نشي د غلو سردار په ډېر توجه سره د ماشوم دا خبرې واورېدې د ځان سره یې سوچ کو چې دې ماشوم مونږ نه دا دینار ولې پټ نه کړل دا پیسې رانه ولې پټې نه کړې که چېرته زمونږ ته رښتیا نه ویلي نو زمونږ خو دې ته سوچ نه و چې دلته کې به پیسې ده تړلې وي دې ملا سره او زمونږ دا سوچ او فکر اب دې ته خبرې ته نه دې غریب ماشوم سره 40 دیناره دې ته هم زمونږ سوچ نه نو ده دې ماشوم نه تپوس وکړو چې ای ماشومه تا ولې مونږ ته رښتیا وویلې چېره ما سره پیسې دي او دې ځای کې تیلې ده او په هغې کې پرتې دي که چېرته تا مونږ ته دروغ ویلي نو تا ته به دا دینار بچ شوي ځکه زموږ په تا باندې هېڅ شک نه راتله چې ګینې تا سره به دومره پیسې وي ماشوم ورته وویلې کله چې زه د کور نه راتلم نو زما نه مور دا وعده اخیستې وه چې بچې همیشه به رښتیا وې دروغ به نه وې بچې نو که ما تاسو ته دروغ ویلو نو ما به د خپلې مور سره هغه وعده خلافي کړې وه هغه وعده او حکم به مات کړی او د مور حکم ماتول دا زه نه خوښوم د غلو سردار چې دا خبره واورېده نو ډېر اثر یې پرې وکړ یو چغې د خولې نه ووتله او ویې ویلې چې دا ماشوم د خپلې مور وعده
او حکم ماتول نه خوښوي لیکن زه د خپل پروردګار وعده او حکم ماتوم نو بالکل حق او سچه توبې وویسته او حکم یې وکړو چې دې ماشوم او د ټولې قافلې والا ته خپل مال واپس کړي نورو غلو چې خپل سردار وکتل چې توبې وویسته نو دوی ورته وویل ته تر اوسه پورې په غلا کې زموږ مشر وې اوس چې تا توبه وویسته نو په توبه کې به هم ته زموږ مشر یې نو دې ټولو غلو چې کوم دې توبه وویسته د خپلې هغه غلا نه توبه وویستله نو دا ماشوم څوک و قدرمنو دا عبدالقادر جیلانی رحمه الله د رښتیا ویلو په برکت سره ټولو غلو ته د توبې توفیق میلو شو نو د دروغو نه خپل ځان ساتل پکار دي او همیشه دپاره په هره خبره کې رښتیا ویل پکار دي قدرمنو